प्रिंसिपल साहब, انتهایی عزتمندو درنو خوږو استادانو او زما ډېرو خوږو زړه ته رانږدې ګلالو بچو، السلام علیکم. د نن پروګرام د ډاکټر علامه اقبال د یوم ولادت په سلسله کې دی. علامه اقبال په 9 نومبر 1877 کې په سیالکوټ کې پیدا شو. علامه محمد اقبال آبا و اجداد پلاران او نیکونه دا د کشمیر نه راغلي وو او بیا دغه تدوی آباد شوي وو. بچې د والد صاحب نوم یې شیخ نور محمد و، د والدې نوم یې ایمان بیبي و او د ده په استادانو کې یو ډېر عظیم استاد و چې هغه د ډېر خوښ و او هغه د ډېر بهترین تربیت کړی و. د هغه نوم مولوي میر حسن. د ابتدایي تعلیم هم په سیالکوټ کې حاصل کړی و. بیا لاهور ته تللی و. د لاهور کې د تعلیم نه پس دی د اعلی تعلیم دپاره انګلینډ ته تللی و. مختلفې ډګرې اخیستې وې او پی ایچ ډي د پی ایچ ډي دپاره به چې دی بیا جرمني ته تللی و. میونخ یونیورسټي د پی ایچ ډي کړی و. علامه اقبال دته به چې شاعر مشرق هم وایي، دته مفکر پاکستان هم وایي، دا یو عالم هم و، دا یو سکالر هم و، دا یو فلسفي هم و، دا یو شاعر هم و. که موږ وګورو نو د پاکستان دا سوچ او دا فکر او دا نظریه دا هم د ټولو نه مخکې الله پاک د علامه اقبال په ذهن کې راوستې وه. دغه وجه ده چې دته مفکر پاکستان وایي. علامه اقبال دا فکر پیش کړی و چې مسلمان دا یو ځان له قوم دی. مسلمان دا هغه خلک دي چې دی یو الله مني، یو الله ته سر ټیټوي، او هندوان چې دي نو دا ډېر خدایان مني. دا مشرکین دي، د دوی ډېر خدایان دي. د مسلمان او د هندو په ژوند کې ډېر لوی فرق دی. د دې په رهن سهن کې، د دې په ژوند کې، د دې په رسم و رواج کې، د دې په تهذیب و ثقافت کې دا د ځمکې د اسمان فرق دی. لہذا نه دا یو قوم کیدی شي او نه دا په یو ځای اوسېدی شي. لہذا به چې 1930 کې د الهباد په مقام باندې چې کوم اجلاس د مسلم لیګو شو نو په هغې کې علامه اقبال په خپله خطبه کې د پاکستان یو تصور پیش کړ، د پاکستان یو نقشه ورکړه چې چونکې موږ مسلمانان یو نو موږ له یو ځان له وطن پکار. او بیا د هغې دپاره نقایل اعظم رحمت الله علیه او د تحریک پاکستان نور مشرانو جدوجهد وکړو، خوارۍ وکړې، خو دا پوله چې کوم دی، دا بنیاد چې کوم دی نو دا ورته علامه اقبال یې کړ. چې علامه محمد اقبال د ده یو سوچ او خوب او یو ویژن چې و نو هغه د امت مسلمه یووالی و. دی د مسلمان امت د یووالي داعي و. د ده که موږ فکر وګورو د په خپل اشعارو کې، د په خپل پیغام کې همدغه کوشش کړی چې مسلمان د یو قوم وي، مسلمان د یو ملت وي، د ملت نوم استعمال کړی. لگا در مشہور شعر ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کیجیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قومی رسول ہاشمی. یو بل ځای کې علامه اقبال بچے په خپلو شعرونو کې فرمایي منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. بچے اقبال د امید شاعر و. څنګه چې برکت شاه صاحب تاسو ته په خپلو خبرو کې وي د ده په شاعرۍ کې او د ده په پیغام کې یو نوی امید دو د قوم او د مسلمان امت نوجوان مخاطب کړی. د ده شاعري چې وګورو د هغې غټه حصه دا ستاسو لپاره ده، دا د ځوانانو لپاره ده. ده په خپله شاعرۍ باندې د مسلمان قوم نوجوان راویښ کړی دی، هغې را بیدار کړی دی. د تحریک پاکستان چې کله چلېدو
نو په دې کې بچي د علیګړ یونیورسټۍ د نوجوانانو یو ډېر عظیم کردار او دغه نوجوانان چې دي نو دا د علامه اقبال له فکر نه متاثر د ده ځوانانو ته دغه تعلیم دی چې بچي تاسو کوشش وکړئ، تاسو خواري وکړئ، تاسو علم حاصل کړئ، تاسو جدوجهد وکړئ، بره لاړ شئ او ډېر بره لاړ شئ او د دنیا د واک اختیار تاسو په خپل لاس کې واخلئ. د نوجوان لپاره بچي دی د خوددارۍ سبق ورکوي، دی د خدای سبق ورکوي، دی د عمل سبق ورکوي، دی د کردار سبق ورکوي. د ده چې کوم دی آیډیل شاهین دی. ستاسو لپاره د نوجوانانو لپاره دی چې کوم مثال پیش کوي نو شاهین پیش کوي. تاسو د باز په ژوند باندې لږ سوچ وکړئ. دا باز چې دی نو دې پرواز ډېر اوچت کوي، دی د ټولو پرندونو اوچت پرواز کوي. د ده جالې چې کوم دی داسې په باغچو کې او په چمنونو کې جالې نه جوړوي، دی د غر په سر باندې په چټان باندې یا ډېر اوچت اوچت اونو کې دی خپله جالې جوړوي. او دغه چې کوم دی دویمه خبر دا ده چې دا باز چې دی د نظر ډېر تیز دی، دی د ډېر لرې نه خپل ښکار ویني او ښکار د ده ټارګیټ وي، هغې پسې دی بیا راځي. نو دغه درس دی نوجوانانو ته م ورکوي. د ده مشهور شعر دی میرا عشق میرا نظر بخش دے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. دا خدای پاک نے سوال کړی چې کوم زما ویژن دی، کوم زما سوچ دی، دا د نوجوانانو له ورکړه. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، دے شیروان بچے لوگ غور کے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کی جوانوں کی خودی صورت فولاد. شاہی کبھی پرواز سے ٹکر نہیں کرتا، پردم ہے گر تو نہیں خطرہ افتاد. بچے څنګه چې ما تاسو ته وویل د نوجوان نسل ته د عمل اور د کردار پیغام ورکوي. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بل شعر کی دی وہی نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گمت پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. بچی د اقبال یو شعر دی زما ډېر زیات خوښ دی او زه اکثر په کلاس کې تاسو ته شاګردانو ته هغه زه بیانوم او په بورډ یې ورته ولیکم او هغه یو داسې دوه لیونه دي خو زمونږ د ژوند پوره یو قانون او زمونږ د ژوند پوره یو ضابطه که هغې باندې موږ سوچ وکړو په هغې باندې موږ عمل وکړو. اسه وایي وہی جواہ ہے قبیلی کی آنکھ کا تارا، وہی جواہ ہے قبیلی کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بیداغ ضرب ہو کاری. د اقبال لدی شعر ترجمه یو بل شاعر په پښتو کې کړه. هغه ځوان د قبیلې د سترګو تور دی، هغه ځوان د قبیلې د سترګو تور دی چې ځواني یې وي بېداغه او ګزار سم. تاسو ته به چې تاسو ته اقبال دا پیغام ورکوي چې دغه ځوان باندې خپله قبیله فخر کوي، دغه ځوان د خپلې قبیلې د سترګو تور دی چې د ځواني بېداغه وي. نن چې کوم د فتنې دور دی، نن چې کوم د فساد دور دی، نن چې د مسلمانو مخ خلاف زمونږ دشمن یهود او هنود په کومه طریقه زمونږ خلاف یو جنګ شروع کړی دی، بچي یو میډیا وارې شروع کړی دی. هغوی وایي چې مونږ دا مسلمان بچي، دا مسلمان نسل، دا مسلمان نوجوان دی مونږ فتح کوو، خو دی مونږ په ټوپک باندې نه فتح کوو، دی مونږ په میزایل باندې نه فتح کوو، دی مونږ په موبایل باندې فتح کوو، دی مونږ په انټرنیټ باندې فتح کوو. او هغوی زموږ خلاف دا جنګ شروع کړی. نن زما د نوجوان نه هغوی حیا وباسي، نن زما د نوجوان نه هغوی غیرت وباسي، نن زما نوجوان هغوی په فحاشۍ کې مبتلا کول غواړي، هغوی په فضولیاتو کې مبتلا کول غواړي. بچې په دې وخت کې د ډېر لوی ضرورت ده دی چې موږ د اقبال په دې خبر باندې سوچ وکړو. اقبال شاعري چې ده نو دا قرآن دی، د اقبال شاعري چې ده نو دا حدیث دی. دا قرآن او د حدیث تشریح په خپلو شعرونو کې کړه. دې شعر کې چې کوم درس دی نو هغه دا دی چې ته به خپله ځواني پاکه تېرې، ته به خپله ځواني بېداغه تېرې، ته به خپل کردار اوچت او عجل او صاف ساتې او د هغې نه پس ستا په مټ کې به هم زوري، ستا په ګزار کې به هم زوري.
بچی علامه اقبال رحمت الله علیه دا عاشق رسولو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زبردست عشق د په سینه کې موجود وي د قرآن تلاوت چې به کېدو نو اقبال به ژړل قرآن مې اورېده د سترګو نه به اوښکې تلې دا عاشق رسولو د یو شعر ویلې سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا اور بل دے کہ وہی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے دیکھیے اقبال مونږ دپاره دا پیغام پرېښی دی کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نن زویا زمونږ دشمن د مغرب په شکل کې د یهودو په شکل کې د هنودو په شکل کې د عیسایانو په شکل کې هغوی دا کوشش دی چې زمونږ د خوږ نبي صلی الله علیه و آله وسلم هغه مینه زمونږ نه زړونه وباسي د هغه عقیدت هغه زمونږ نه زړونه نه وباسي هغوی په مختلفو طریقو باندې بچې کوششونه کوي کله حضور صلی الله علیه و آله وسلم ګستاخي کوي کله د هغوی په ناموس رسالت باندې حملې کوي کله چې کوم دي د هغوی کارټونان جوړوي کله هغه پورې ټوخې کوي د دغه خلکو جواب به دی چې موږ خپل خوږ نبي صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی سنت مبارک د هغوی کردار مبارک د هغوی ژوند مبارک دا موږ سټډي کوو په دې موږ عمل هم کوو دا موږ خپل سینې پورته وو بچې د علامه اقبال د پیدایش پر روز باندې زه به دې ویم چې د هغه پیغام دا دی چې د مسلمان نوجوان په حیث تعلیم وکړي علم حاصل کړي ځکه چې اوس دور د علم دی اوس په دنیا کې هغه قومونه بارادست دي هغه قومونو اقتدار کې دي دغه قومونو زور دی چې چا علم حاصل کړی دی چې چا ساینس او ټیکنالوژي حاصل کړې ده چې چا په انفارمیشن ټیکنالوژي کې یو مقام جوړ کړی دی او بچی د دغه خلکو مقابله دا په علم سره کېږي او زموږ علم بیا موږ خپل تعلق خپل دین سره مضبوط ساتو موږ به قرآن سره خپل تعلق مضبوط ساتو دا ډېره ضروري ده دا بچې ډېره ضروري ده چې هر نوجوان دی زموږ پنځ وخته نمازي وي هر نوجوان د جومات سره تعلق وي په روزانه په 24 ګنټې کې دی موږ څه ناڅه وخت خامخا لازمي قرآن له ورکو بچې دا په خپل کورونو کې هم دا پیغام عام کړي د حضور مبارک زندگی مبارکه دا زموږ لپاره رڼا ده دا مشالره ده د حضور صلی الله علیه و آله وسلم جون مبارک د احادیثو په کتابونو کې ډېر په ساده الفاظو کې په اردو کې په پښتو کې موجود دی د دې خبرې ضرورت دی چې موږ د خپل خوږ نبي صلی الله علیه و آله وسلم جون مبارک سټډي کړو روزانه یو دوه حدیث ګورو او په هغې باندې عمل کوو دا د اقبال د دې ورځې حوالې سره د هغه د پیدایش د دې ورځې حوالې سره زه یم چې دا زموږ لپاره ډېر لوی پیغام دی الله دې وکړي چې زموږ د بچي دا هم عقل اقبال شاهین جوړ شي دا هم عقل اقبال نوجوان جوړ شي دا هم عقل اقبال مرد مومن جوړ شي الله هم ډېر خوشحاله کړه. السلام علیکم.